سلطان محمود غزنوي او یاد مطابق یو ځل د ډېرو لوړو شاعر جناب وزیران سلطان محمود غزنوي ته شکایت وکړ چې بادشاه سلامت څنګه لوړو خاندانونو سره تعلق ساتي فهم او فراست لرو اکثر جنګونه هم زمونږ په نگرانۍ کې کېږي بیا داسې څه وجه چې کوم احترام او توقیر یاست ستاسو له اړخه نصیب دی مونږ ترې محروم نو سلطان محمود غزنوي صاحب لوی دربار څلور طرف ته کرسۍ لګېدلې وې ټول وزران منځ یې په کاڼي ګټه باندې یو قیمتي ګیره هم ایښودل شوې وه او ورسره یو څټک هم پروت سلطان محمود غزنوي ټول لوړپوړي وزیر ته امر وکړ چې لاړ شه دغه قیمتي ګیره څټک سره ووهه او ماته یې چې ذرې وزیر انکار وکړ معذرت یې وغوښته چې بادشاه سلامت ډېره زیاته قیمتي ګیره ده ته مې نه غواړې دومره لوی تاوان بیا یې دویم وزیر ته امر وکړ هغه هم معذرت وغوښت تر اخره پورې وزیران په دې فکر وو چې که دومره قیمتي ګیره ماته کړو نو بیا زموږ د سر خیر نشته اخر یې ایاز ته امر وکړو چې څټک راواخله ماته یې کړه او ذرې کړه ایاز څټک اوچت او ګیره یې ذرې ټول وزیران حیران پریشان چې ایاز انجام یو ایاز سره بس سلطان محمود غزنوي وزیرانو ته مخاطب شو تپوس یې ترې وکړو چې تاسو ولې ګیره ماته نو د ټولو جواب یو چې بادشاه سلامت موږ نه غوښتل چې ستا دومره قیمتي ګیره ماته او ستاسو تاوان بیا سلطان محمود غزنوي ایاز ته پوښتنه وکړه چې دومره وزیرانو ګیره ماته نه کړه تا ولې ماته نو ایاز په جواب چې بادشاه سلامت زما سر حاضر دی زما د سر دومره قیمت نه دی چې د خپل سر بچ کولو دپاره ستاسو امر نه انحراف وکړم ما ته ستاسو امر تکمیل لازمي ما ستا امر ترسره کړو سلطان محمود غزنوي ټولو وزیرانو ته څرګنده کړه چې تاسو او ایاز کې دغه فرق دغه خو یو عام او تاریخي واقعه چې د آقا سلطان محمود غزنوي خپل غلام ایاز ته ولې د خطر او احترام په نظر کې ځکه چې غلام ایاز د سلطان هر امر بهر کړی و په سخت سترګو یې مني او مکمل تابعداري اوس راځم د خاورو انسان ته چې خالق تخلیق د یو جنس نجس ساز کې نه کړی دی او ماشوموالي دومره حس او بې حرکت کې چې مچ نه چې د مخ نه هم نشي سړلی خالق څخه د مور په شکل کې داسې مملا پیدا کړې ده چې مینه خوراک ستاک لباس خدمات هر څه خیال ساتل د ممتا په ذمهداري هغه به هڅې چې حرکت کوي ماشوم لوی شي ځوان شي د عقل او قوت خاوند شي حیراني ده چې بیا هر شخص ځان ته منسوب کړي زه کولی شم فقه وکړم ذهني ارتعاش هېڅ شي په خیال او نظر کې نه راځي او د هغه خالق چا چې بالله دا هر څه ورکړي دي کوم چې ورته بغیر د قیامت نه سترګې خوله غوږونه لاسونه عقل شعور هوا اوبه معذرت ډېر زیات نعمتونه ورکړي یو ټول لوی نعمت د قرآن نو خپل عقلي دلیلونه به وړاندې کوي او د هغه لوی ذات خالق امر به انحراف
Allah dimungtu letakkan amin ya rabbal alamin.